دا د کوز در تحصیل دنزی ترناو کلی مسلمین سیاد څوک چې د محکمه وابډا فیسکو کې د خپل ملازمت وخت پوره کېدو باندې آر او اپس تمرګر نه ریټایرډ کېدو خپل دوستان کلیوال مینوال پهارونو او نور تحفو ورکولو درناوی کوي. په دې سلسله کې د درې یونین کونسلو خامپور اسبند تازهګرام وابډا ریټایرډ ملازمینو په مرسته مسلمین سیاد په کور ترناو کې د په درناوي کې د دستوري تابع شوی و چې پکې د مشر میلما ایکسین حضرت حسن ایس ډي او ادریس خان تعلیم سره وابسته پرنسپلانو وابډا حاضر سروس او ریټایرډ ملازمینو سره سیمې ګڼ شمېر خلکو شرکت کړو. په خپله وینا کې مسلمین سیاد په پروګرام کې په شرکت د ټولو میلمنو او قربانو شکریا ادا کړه. دستوري ته د وینا په وخت مشر میلما ایکسین حضرت حسن ریټایرډ پرنسپلانو پروفیسر رایشا گلزار احمد باچا خورشید علي خان نعیم الله خان رحیم الله ایډوکیټ ګورنمنت کنټراکټر ډیویژنل صدر او داود تکاپل ډیویژنل منیجر انجینیر اکرام الله خان حاجی نعمت الله خان مولانا دلاور خان شایبلن او نورو د مسلمین سیاد لخوا په محکمه وابډا کې د عام خاص ولس بلالچ خدمت کولو د کردار ستاینه وکړه او د اخراج تحسین وړاندې کړو. وینا کوونکو زیاته کړه چې د ریټایرمنټ په وخت د مسلمین سیاد په درناوي رخصته د خدمت اعتراف کولو واضح ثبوت دی. د دې وینا وا او په دې موقع باندې مسلمین سیاد صاحب ته مبارکباد هم ورکوم چې هغه خپل چې کوم مهلت دته ملاو په پیسکو کې کمی ذمہواری دته حواله شوی وي او کم امانتونه د سره د په طریقه احسن چې دین هغه پوره کړل او د خپل ذمہوارونه سبب دوش شو. دا یو ډیر لوی او عظیم کار دی. نو بجا ته ور دی چې دینو د دې مبارکبادي مستحق دی. دا به ما چې د دلته ناس خلک چې څومره دی بس دا د دې خبرې غمازي کوي دا د دې خبرې گواه دي چې مسلمین د کم کردار او د کم اخلاق او د کم طرز عمل مالکو نو دا په خپل چې کم دی نو دا بزبان حال او بزبان قال د دې خبرې گواهی کوي چې مسلمین د کم کردار حامل دین صاحب صفت زما کوي خو په اصل کې د صفت خاوند دی دا زما د سکول نواله تر اوسه پورې ملګری دی او دا هغه شخصیت دی چې د چا سکار حواله کړی دی نو د سر ته رسولی دی خو په ده پسې څوک دفتر ته چې تللی ډېر کم تللی دی. دته په لاره کې چې خپل بل ورکړی دی په لاره کې ورته خپله مسله ورکړې ده او دې تللی دی او د ورنه هغه حل تیاره راوړې ده کور ته. نو دا ځای دا درناوی دا په هر چا کې نه وي دا خدای دله ورکړی دی. بله خبره ده چې د چا یو سړی صفت وکړي نو دا ډېر خوش قسمته سړی دی. چې د چا دوه کسان وکړي نو دا د هغه نه ډېر خوش قسمته دی. خو که د چا په هر ځای کې صفت کېږي نو پوه شئ چې دغه سړی د صفت قابل دی د صفت وړ دی هغه کې ځګی شته. او ریټایر دی خدای دې چرې نه کړي ځکه چې یو جاپانی دا وایي چې چا ووایي چې زه ریټایر شوم نو اټ مینز چې he starts digging of his own grave by his own hands. د جاپانی دا وایي چې چا ووایي چې زه ریټایر شوم نو د خپل قبر په خپلو لاسو کتستل شروع کړه. نه دی ریټایر دی نه زه ریټایر یم. مونږ به انشاءالله تر مرګه پورې چې کوم دی نو خپل ژوند هم کوو او د خلکو خدمت به هم کوو. دنیا پرسته دنیادارۍ والا نه دی چې یاره یو سړی غټ افسر دی او یا غټ اختیارات دي ورسره ماله به دا وکړي داسې وکړي دغه سوچ ما ته نه ښکاري. نن چې موږ دلته ناست یو او په دې محفل کې د هرې طبقې سره تعلق لرونکي زما عزتمند ناست دي نو دا دې خبرې ګواهي کوي. ځکه چې موږ ولیده ما په دې خپل ژوند کې ولیده چې ډېر خلک ریټایر شو د ډېرو محکمو خلک لاړو خو داسې د عزت او داسې د درناوي محفل بل چاته نه دی جوړ شوی لکه هغه چې مسلمین ته جوړ شوی دی. دا د دې خبرې غمازي کوي دا د دې خبرې گواهي کوي چې واقعي په مسلمین کې دا ټول کمالات دا ټول ګټس دا ټول جذبې دا د خدمت جذبه دا په هغه کې موجود وه. کاغه د وابډا سره دی او کاغه د سکول سره دی او کاغه د کالج سره دی. هغوی خصوصا زمونږ د دې علاقې خیال ساتلی دی د هغې خدمات یې کړي دي او مسلمین بابو صاحب زمونږ د دې علاقې ته او د دې علاقې د خلکو ته ډېر په پرخ کتلي دي. زمونږ د هرې سیاسي پارټۍ او زمونږ د هر سماجي ورکر هغه عزت کړی دی په خپل دفتر کې او زمونږ دا توقع ده انشاءالله تعالی
چې مسلمین بابو سیفا د ریټایرمنټ نه بعد هم د خپل ډپارټمنټ د ملګرو سره تعلق ساتي او د دې علاقې د خدمات په جاری ان شاء الله. او په دې ټول ژوند کې ما د په ژوند کې د خیر نه علاوه د خوش اخلاقۍ نه علاوه د انسانیت د خدمت نه علاوه ما بل څه خبره نه ده لیدلې. دور کې په دې سیټ باندې پاتې کېده او د ټول یو غټ زموږ د خراج تحسین پیش کو چې څوک بالکل نش ثابتولای چې مسلمانین سره بل چانه څه دغه کړی خپل خدمت باندې نو موږ ته خراج تحسین پیش کو او دا کلی په دغه باندې فخر کو او د سلام پیش چې مسلمانین بای په کومه احسن طریقه باندې ډیوټي کړی دا مونږ ټول لري الله تعالی هم دغه شان ژوند د تیرولو توفیق راکړي او مسلمانین بای لري الله رب العالمین د چې کوم قابلیت ته دا قابلیت دی الله تعالی د بچو ته منتقل کی. دعا کو چې الله جل شانه دغه خدمات چې کوم کړي هغه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی. دستوره کې د سوات سرکل ډیپټي کمرشل منیجر ټیسکو عبدالودود په نمائندګۍ سټینو حضرت یوسف ریټایرډ اے سی فیض الله خان او عطا الله خان په نمائندګۍ مسلم لیگ نون عبدالکبیر باچا ایکسین حضرت حسن خان پرنسپلان نور عائشہ گلزار احمد باچا محمد شیر خان نعیم الله خان رحیم الله انجینئر اکرام الله خان ریټایرډ اسی محرم شاه باچا مسلمین سیاد تا تعریفي سرټیفیکیټ او شیلډونه هم ورکړل. محمد اسرار خیبر نیوز ترناو کوزدر.